अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा माता इब्नु आदम इन्क़तअ अमलुहु इल्ला मिन सलास मिन सदक़तिन जारिया व क़ाल रसूलुहु क़ाल सहाबतु हुम उलुल इरफ़ानी नबज़ू किताबक मिन वराइ ज़ुहूरिहिम व तमस्सकू बिज़िखारिफ़िल हुज़यानी या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और ददी इलाकी द कोट मंजरी गैरतमंदो मुसलमानानो महल्ला और जामे मस्जिद के ज़मुंगा बिरादर मुहतरम मौलाना हारून रशीद साहब हफिज़हुल्लाह और अगी सरा नूर कुर्रा हज़रात पाई के कारी दानियाल साहब मेहनत कई द डेर वखना नन दागी यौ नतीजा दागी जलक अगस्ता सुमख तदे कुरान करीम पर तर्जमे बांधे ख़त्मुशा कुरान करीम पर नाज़िरा बांधे दाए ख़त्मुशा खुशकिस्मता गुलालो बचो द अल्लाह किताब इख्तिताम तरसोले दागी वालिदैन दा डेर खुश नसीब दी और उम्दा से खल्क़ ता ज़ेरे दिल पकार दी। उलमाए किराम लिखी अत्तनाफुसु फिद्दीन इहयाउद्दीन प दिन की यौ बलता पसखेदा तासु पसखेद पेजने का ना प दिन की यौ बलता पसखेदा दी सर द दिन तरक्की राजी और अत्तनाफुसु फिद्दुनिया मौतुद्दीन प दुनिया की यौ बलता पसखेदा दा द दिन जरड़े वतन दिखा नन मुंगसोना दुनिया ता पसखीगू द चा गाड़ू ता द चा बंगलो ता द चा जामू ता द चा बैंक और बैलेंस ता दा याद उसाते मुहतरमो
چاته چې الله تبارک و تعالی د قرآن فهم د قرآن پوا قرآن کریم حفظ دا نعمت نصیب کړی دی کنه او چې دی دنیادارو ته وپس خېدو چې دا وګوره د پلان کی دونه غټه بنگلا وګوره پلان کی سره دونه غټه پراډو نو دې انسان د الله حد درجه ناشکری وکړه. محترم مسلمانانو قرآن کریم چنن مونږه دلته د دې غر په سر کې را جمع کړیو دا د قرآن را جمع کړیو زنن ډیر زیات ستړیو ما دلته چرال استاد دی کلی تا زمونږ محترم جناب حبیب الرحمن صاحب او داغي بچی دای کشران مشران امون ته استقبال کې ولاړو زمونږ نور علماء کرام دایغه ملاقات سره تاسو ملاقات سره قسم په الله زمونږ غستړیواله ختم شوه تاسو بل استلی شي یو کنه دمای نو وخت پوری خبره کو کنه مختصری کو جزاکم الله خیرا کثیرا یو پروګرام کې استاد خلکو ته څنګه بیان کوم که بس کما خلکو ته مهرباني به بس کړي نو استاد ته بیا مخ کې چت نه ورته چوکتا اوس بیان کوم او کنه کوم نو مې ځکه تاسو مې چې مونږ ستړي نو بس پلانډو به کو بیا الله رب العزت دې تاسو دارا جمع کېدا تاسو د دین سره د امینا د سپین روبو دا نوجوانانو دا د معصومانو الله یې دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او دا داسې را جمع کېدل دي که نه دې کې څه لالچ نشته څه تمه پکې نشته بعضې روایاتو کې راځي احادیث قدسیه دي الله وی وجبت محبتی للمتحابین فیا ناشنا روایت دی وجبت محبتی للمتحابین فیا الله وی زما مینا د هغه خلکو سره لازم شوا چې کوم خلق د یو بل سره مینا کوي خو زما د پاره وللمتزاورین فیا د یو بل ملاقات تزینو د یو بل زیارت تزی خو الله وی زما د پاره دارنګي په یو بل باندې خرچه کوي نو زما د پاره الله داسې خلکو د پاره زما مینا واجب شوا دلته هم قران کریم تراغلیو چې دا الله رب العزت دین به بیانېږي د قران شان به بیانېږي د نبی علیہ السلام مقام به بیانېږي د صحابه کرامو عظمت به بیانېږي آخرت به بیانېږي د دین عظمت به بیانېږي مرګ ته د تیارې خبرې بکیږي یاد دهانی به یو بل تکو او دا یاد دهانی چې ده کنه یاد وساته محترمو اللہ تبارک و تعالی فرمائی وذکر اے پیغمبرات دیتا یاد دہانی کوا داولے فإن الذکرہ تنفع المؤمنین دا یاد دہانی خلقتا دا دین ترغیب ورکولا دا نپا ورکی ایمان والتا دا سکی ایمان والتا نپا ورکی دا یاد اساتے محترمو دا دی کم کتاب چی ختم دکنا دا انقلابی کتاب دا دا کم کتاب دی دا قرآن کریم کم کتاب دی انقلابی کتاب دی دا انقلابی سے مطلب دا قرآن کریم زندگی بدلئی دا قرآن کریم جن بدلئی دا قرآن کریم معاشرہ بدلئی ملک بدلئی کور بدلئی انقلاب راولی دا قرآن دا انقلاب سو مثالون لرکوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائب تتلیو مکی مکرمی کی دا نبی علیہ السلام دعوت تا خلقو وگ نکی خودا نو نبی علیہ السلام طائب تلاڑو او طائب تشغرو ندی خواہ تشغرو ندی اس پا کی روڑو نا جوڑ شوی دی اللہ دی مونگا و تاسو حرمین و شریفین و تبیا بیا بوزی دا چاچا ارادہ جزاکم اللہ خیر کثیرہ اگا استاز پا سکول کی اعلانو کوئی تاسو کی سوک سوک جنت تتلل غواڑے
ټولو بچو لاس اوچت کو یو پکې اوچت نه کوي. ولې بچي؟ وایي ما ته مور وایي چې چوټي چې سیده کور ته راځه. نو ما یې که تاسو هم حرمینو ته راتلو ارادي نشته. دا یاد وساتئ محترمو، نبی علیہ السلام طائف ته لاړو. طائف والا ورته دعوت ورکړی که نه که نه؟ دعوت یې نه ورکړی. زم راغلی یم دلته، ما ته مولانا ریاض الجلیل صاحب او هارون رشید صاحب دارنګې دې ملګرو دعوت را کړی و. دا قرباني نه ده، هغه قرباني وه چې دعوت نو او ته لاړ شي. یو داعی او یو مدعوی. زه مدعوی ما، زه داعی نه ما. داعی پخپل زیخا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف ته لاړو. خلکو ته خیرالی وی کنه خیرالی خو سکې دیم وته نوې چې اے ملما پک ملار راغلی نو پاغي باندې لړشا زمونږ او تاسو کلی نه کیږي، ز خپل کار کوا. دیم وته نه دی ویلي. اے محترمو، نبی علیہ السلام ته په مخامخ ویا مړه الله تستانه علاوه بل څوک نه ملاوي دا چې ته مونږ ته پیغمبر را لېږلی. په مخامخ وته وی. بعض خلکو ورته ویلا چې ته د پیغمبر لایق نه نو. مختلف قسم خبرې، سخت لهجې پدې هم بس نکا. د کلی نوجوانان لوپران را جمع کا، جولې ولا کانو ډکی کې وی پدې میلمه گزارو نه کوي. په نبی علیہ السلام شروع کا. او دا یو میل نه دا 100 میله ها، یو میل 2 میله نه، دا ډیره فاصله کې په نبی علیہ السلام باندې د کانو گزارونه پترور باندې کیږي. د نبی علیہ السلام بدن نبی روانه شوا، لهو لهان شو. بعضی کتابونه د سیرت ذکر کوي هغه وینې پیزار تم لاړلې. د دې بدن دا سرمن ډیره سخته ده. دا چې ته د کاڼي ګزار پکې نو وینې کیږي نه، هغه وینه پکې وټکېږي غونته. خو دا به څونه سخت ګزارونه وو چې د بدن نه وینه راوځي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د بدن نه دا وینه سیوا شوه، نبی علیہ السلام کی دم نو را روان دے پا لارا طائفہ. پا دی لارا باندے کیناستو د تلو د قدم اوچتولو دم پکې نو. پا دی که د طائف سبدماشان رالو او نبی علیہ السلام اے د دی مٹو نونیو زم د طائف د دی پولو نا خوڑا. سخت پریشان دی نبی علیہ السلام. د سیرت کتابونه ذکر کئی نبی علیہ السلام چې دغلته کې ناس دی، ډډې والدا دم پکې نشتا، قدم نشي پورته کولې. خوا کې ورسره یو باغ و. هغه باغ چې دی دا د مکی والو باغ و، خو پای کې هغې یو غلام ساتلی و. دغه غلام نومو عداس نصرانی. د غلام څه نومو؟ عداس نصرانی نومې و. هغه چې ورته وکته چې دا څوک مسافر دی، چا یې بېعزتي کړې ده، چا په کاڼو ایستی دی، د بدن نه یې وینې روانې دي، ستړی ستومانه دی. نو لږ غونته داسې انګوري ورته راغستي یو غومپک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغې باندې بسم الله ویه. ګوره چې مونږ د پیغمبر په طریقه د اسلام په طریقه چلیږو که نه، دا هر ځای لارو باسي. خبره مو څه شروع کړې ده یاده ده که نه؟ څه؟ قرآن انقلابی کتاب دی. دا عنوان به نه یې دې کې څه واقعات وایي، بیا به نورې خبرې کوو. محترمو مسلمانانو، عداس ورته وایي تا چې دا بسم الله وویله، دلته خو څوک په خوراک کاک باندې بسم الله نه وایي. دلته خلک وایي بسم الله ته، بسم العزا، بسم اللات والعزا. دلته خلک بل شان کلمه وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی. اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرز گفتگو،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وی ته د کوم ځای؟ هغه ورته وی زه خو د نینوا علاقې یم. د کوم علاقې؟ نینوا. دا په عراق کې یو کلی و. ګوره نبی علیہ السلام ځان ته لرې خلک را نږدې کول. موږ مسلمانان نن خپل مسلمانان د ځانه لرې کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پردیم ځان ته را نږدې کوله. نبی علیہ السلام ورته وی ښه ته زما د رور د کلي. هر پیغمبر اخلاق دي ښه. نبی علیہ السلام ورته څه وی؟ ته زما د رور د کلي. زه څنګه ستا د رور د کلي ما؟ ولې نینوا علاقه کې یونس علیہ السلام الله نو رالیږلی او رالیږلی نو ته یونس علیہ السلام څنګه روړې؟ نبی علیہ السلام ورته وی کانا یونس نبیا و انا نبینا. یونس هم پیغمبر و نو زم پیغمبر ما. هغه نصرانی وی ښه ور منډې که پیاره. نبی علیہ السلام ښکلی ښکلی ښکلی. هغه ځای کې اوس هم یو مسجد شته. تاسو تللی څوک که نه تللی؟ مسجد عداس نصرانی. هغه ځای کې مسجد دی، ساده مسجد دی. تاریخي ځایونه دي په طائف کې. نو محترمو مسلمانانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیزتی وشوا. دارنګي خلق ولا تکلیفونه ورسوله. بیا نبی علیہ السلام دی وسره مرګري دی را روان دي. یو مقام تر ورسېده. هغه ځای کوم مقام ته چې راورسېده نن سبا هغې ته په کتابونو کې وادي جن وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته په مانځه کې قرآن لسته، یې داسې تلاوت کاو. دا سړی چې د دې قرآن د وجې نه والم خوړلي، تکلیفونه یې برداشت کړي، خلک ورته بدر دم ویلي او بیا هم دا قرآن وی. نو څه خوند به کوي که نه به کوي؟ قرآن چې هسې بیانېږي نو څونه خوند کوي. بیا ستاسو دا بچي چې حافظان او قاریان شي، بیا دا پلار بچو پسې ولاړي. وختي می شعبان قاری صاحب ته ویمې څه کال خو ګڼ سبقونه دي. یو سبق پکې دا دی اے محبوبه ته خفه کېږه ما. زموږ تبلیغ والا مشران یو خبره کوي، ډېره قیمتي خبره ده. وی که تاسو نو والا ټول اراده وکړه څلورو میاشتو. د چا چا اراده ده انشاءالله څلورو میاشتو د مرګ نه مخکې مخکې ګورې ښه ریون کې مشرانو مطالبه کوله. یو باباجي پاڅېد وي زما ټول عمر ولیکه. هغه مشر اوس وفات شوی دی. هغه ورته ټول عمر که مې تا خو غونډ عمر ځای ته رسولې ستا به یا میاشت دوی یا به زما ټول عمر ولیکه. د زندګۍ کې په خپل جون باندې د مرګ نه مخکې مخکې تاسو خامخا چې لې څلور میاشتې دا ولګوئ. د دې ډېر برکاتي او د دې ډېر اثراتي. سړی د جومات په ماحول کې پاتې شي، سړی پنځه وخته په اعمالو کې شریک شي، انسان کې یو بدلون راشي، ښه دې دین ته تیار شي، د دین زده کړې ته تیار شي. او ډېر ښه محنت دی. او باقي دا یاد وساتئ تبلیغیان پیغمبران نه دي. ښه څه مې ووی؟ یو بل به سره د ډېرو کازې تر غوږ شو نو ملګرو ته وایي انصتو، چپ شئ، چپه. ګوره ادب یې وکړو. او اے پیغمبره ته مه خفه کېږه، ته طایف ته لاړې، خلکو ستا بې اکرامي وکړه نو بې احترامي یې وکړه، ستا خبرې ته یې غوږ کېنښوده. اے پیریان راله او مسلمانان شو نو ستا هغه خواري او محنت هغه ضایع نه دی تللی. نو اے محبوبه دې خلکو ته ووایه چې اوحی الیا، ما ته وحي شوې ده ان استمع نفر من الجن، چې د پیریانو یو ډلې قرآن واورېده. د پیریانو ډلې قرآن واورېده، استمع او توجه سره یې واورېده، هسې غوږ کېښوده نه، توجه سره اورېده. چې توجه سره قرآن واورېده هغې وایي انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیبه کتاب مو واورېدو، ناشنا کتاب مو واورېده. دا ناشنا کتاب ولې هغه جوړوالی دی پکې، ډونګوالي ته رسېدلی د فصاحت بلاغت واقعات په دې کتاب کې، مثالونه په دې کتاب. الله تبارک و تعالی فرمایي دا شرک چې دی که نه
زدا نه ماف کوم ښا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. پټ شرک دی ته وی کنه چې دا خلکو په نظر کې لږ ښه ښکاره شمه چې دا خلک راته لږ ښه ووایه. بعض خو غوښې څه وایي چې سړي څنګه خیرات کړو دا وګوره 500 روپۍ هم پکې ورکولې دي د دې پته مو چې دا به خلک وایي. کسان را تېرېږي مړه دا خیرات به دې ته وایي تشي پیمړې پکې چولې وي. هغه بل وایي دا څنګه غوښه و دا خو تشه ډوکي و. هغه بل وایي دونه مالدار سړی چې 500 روپۍ ورکوړي نو زر به یې ورکړي په 500 خو شلېدو نه. نو محترمو مونږ وایو چې خلک وایي چې څنګه خیرات یې کړی و څنګه غوښې پخ کړی وی. دا یاد وساتئ محترمو دا شرک خفي دی. ګورې ښه دا ریا نه ده ریا. هغه پیریان هغوی وایي مونږ قرآن واورېده نو ولن نشرک شرک به نه کوو شریک به نه جوړو د خپل رب سره هېڅوک. پیریانو کې انقلاب راغی که را نه دی. دا د قرآن د انقلاب یو واقعه تاسو دې ځای کې انقلابي کتاب بیانېږي. دویم د انقلاب خبره اورئ محترمو. دا کوم آیت چې راووتو که نه دا صورت نحل آیت خو محترمو خبره به اورو د هر چا خبره به اورو. خبره به څه کوو د هر چا خبره به اورو چې د شریعت برابري ابه منو چې د شریعت زه پارټي ویم د جماعت اسلامي سره یم د جمعیت سره یم جمعیت کې پا ګروپ سره یم سین ګروپ سره یم درخواستي ګروپ سره یم نظریاتي ګروپ سره یم شیرانی ګروپ سره یم الیدیزو سره یم جماعت الدعوه سره یم پلانکی ګروپ سره یم پلانکی ګروپ سره یم دا به ورته ویم بریلیانو سره یم دیوبندیان ویلی شي که څوک ویلی شي دا ګز او دا میدان که څوک ورته کافر وي په خپله کافر کېږي. خبره غلطه خو نه ده. हम सब के सब हमारे हैं څنګه مسلمانان نه دي یاره خبره هم غلطه نه ده. هغه سوچ کوي چې اوس څه جواب وکړم. بیا ورته ما وایي داسې کار دی دا ټول زمونږ مسلمانان دي موږ د دې ټولو مسلمانانو یو او د دې ټولو غلطې ته به غلطه وایو ټیک ته به ټیک وایو. خبره څنګه شوه؟ څوک هم چې که پلار دی که تره دی ماما دی استاد دی مرشد دی د بلې محلي استاد دی چې ټیک وایي ټیک ته به ټیک وایو او چې غلط وایي وي دا خدا انصاف پکې و. وی زه معلومات کول غواړم چې دی اورېدلې په ترجمه یې نه دی اورېدلې. دا یو آیت اقسم بن سیفي د قبیلې سردار دی دا یو آیت د قرآن واورېده هغې په دې پوهېده چې دا یو آیت دی نو په دې کې خو شپږ خبرې ذکر شوي دي. یو روایت درته ووایم که نه چاته خو به وایې نه وایي نه جي نه به وایو وایو به خلکو ته ښه. تفسیر قرطبي یو روایت ذکر کوي د انسان د بدبختۍ 4 علامتونه دي. اوس د ما او تا ځان تول کوو چې زه بدبختو کې یم او که نیکبختو کې یم. اے د کوټ مسلمانانو د انسان د بدبختۍ 4 علامتونه دي. څو علامتونه؟ یو علامت دی د زړونو سخوالی دا زړه سخت شي. قرآن اورو د جنت تذکره اورو د جهنم تذکره اورو عذاب علیم عذاب عظیم. الله اکبر کبیره درناک عذاب بی لوی عذاب بی کافرانو د پاره جهنم دی کی. خیر دی تاسو ته آپشن دی یا میموری کارډ او یا سیم کارډ دی کی په یو راز ته پوښتنه کولی جوړه مې سخت دی علاج څه دی د علاجونو قرآن ذکر کړي حدیثو کې د دې علاجونه ذکر شوي خو علاج خو د هغه مریض کیږي چې مریض خو ځان مریض وګڼي او ډاکټر ته کیني چې علاج راته وکړه. مونږ خو ځان بیمار نه ګڼو که نه. د زړونو سخوالی دا د څه علامت دی؟ د بدبختۍ علامت دی. دویم د بدبختۍ علامت چې دی نو جمود العین د سترګو وچوالی. د 24 ګنټې کې د سترګو نه اوښکه مرو نه وتله. د سترګې نه اوښکه نه راوځي. زموږ سترګو له اوښکې راځي نه راځي. سترګو کې نمی ختمه شوې نمی دونه د غفلت زندگی تیرو اوږده امیدونه د دنیا هرس دا د بدبختۍ علامتونه دي محترمو.
نو قرآن کریم دا سے انقلابی کتاب دے غنڈ قبیلہ و سر مسلمان شوا نن دا مسلمان لسونا سخت دے دکی انقلاب نہ رہزی خوا دے جن نہ بدلیا دے توبہ نوباسی دے استغفار نہ کیا دا قرآن کریم بل انقلاب دارنگے محترم دا یادو ساتے طفیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوست قبیلے مشر دے دیرا روان دے عمرے تا حرم ترازی دا مکی مشران خبر شو یو گروپ تیار کو چې تاسو دی سړی ته لاړ شئ دا ډیر بهترین شاعرم دی او ډیر چالاکم دی اسنه دی مکی تراشی او دا محمد عربی ول په وخت کې سپس پسو کیا جادو ور باندې کی وین لړی بل طرف تا د نبی علیہ السلام داسې مسلسل مخالفت کسان لاړل ته مخې ته خواراسکا کې متیاوړه وته موږ ستا خیر خواهان یو خپلو مشرانو رالیږلي یو زمونږه په دې کلي کې چې ته مالو چې را پیدا کو غوږونو کې ورکه چې د دغه جادوګر څه خبرې زما په غوږونه لګي راغلی مکې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کو بیا نبی علیہ السلام ولاړ دی د قرآن تلاوت کو دیو سره خوا کې تیر شوی دی دغه مالوچو ناغه آواز ور تیر شوی دی په غوږ یې لګېدلی دی نه راکیچ کوي ښه نو قرآن کریم هم دا اخوا دی خوا خلک نه راکیچ کوي چې لږ لږ آخرت باندې یقین قبر حشر هغه خلک ځان ته راکاږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن ولسته دا غوږونو نه دا مالوچ لغون ته رابار که بیت بیخي رابار که وی دس زناور خو نیم گیا خو نه خورم که سمه خبره ای نو هغې باندې م پوهېږم که غلطه خبره ای په هغې باندې م پوهېږم قرآن یې واورېده نبی علیہ السلام کور ته لاړه دی ورپسې په منډه منډه لاړو دروازې وړه بولا وی ستا د خلکو خو ما پسې هلته یو ټیم را بار کړی و څه کسان یې رالیږلي وو دا ته خلکو ته کوم پروګرام بیانې ماخام ناوخته شو علي صاحب ورته راغی میلمه چا سره د کار آو نور سره گهرایي کې نه دي خبرو کې ښه بس میلمه ناوخته د خلک کورون راځه مونږ سره ځو هلته مو سره نور ډیټیل او نور پورا معلومات نه کوي بس خوراکي اورېدو ته راغلی ما وی غم مه کوه ښه ته چې په کومه نشه راوړېدلې په هغې نشه مونږ ډېر پخوا راوړېدلي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس تے راوستے دی د نبی علیہ السلام نے قرآن اوریدلے دی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وتوی اے اللہ حبیب اللہ کلمہ راته وایا اغم قرآن کریم اورید فوراً مسلمان شو قرآن پکې انقلاب راوستا او دا ابو ذر غفاری هغه تن دی چې دی د ایمان وروړو نه مخکم د دې بوتانو د عبادت نه دړه موړ شوی ښه ځکه د یو بوتو ځان سره بې ګرځاو کوله چې ایمان پکې نه عقیده د توحید نه عقیده کې شرکیاتی عقل پکې نه ښه مشرک کې عقل نه ځان له په خپل لاس سره بوت جوړ کا بیا به ځان سره ګرځاو نو مصیبت کې به بیا امداد غوښته د ځان سره یو کلی ته د خپل بوت وړی دی نو دی چرته سکار باندې اوته دی چراغلی دی نو دا بوت بالکل لمبېدلی دی نو دی وی خدایا باران هم نه دی شوی او زما دی بوت ځان ته دا غسل څنګه ورکړی دی پټ کېناسته هغه ځای کې دا سپي او ګیدړان میدړان هغې وو نو دا سپي که تاسو خیال کړي دي چې دا میچا ځای کې چې د اوچت ځای ګوري که نه نو هغه سپي راځي او په هغه بوت ورته میچا ځای کوي خلکه دا میچا ځای کوي او دا څنګه خدای دی د هغه وخت نه زړه د دې نه موړ شوی ښه داسې په جاهلیت کې وو عقل پکې نه و که نه عقل چې پکې نه نو بس بیا کیسه خروانه شي دا عمر بن جموح رضی الله عنه باره کې هم راځي د ځان له یو بوت جوړ کړی و د دې د قبیلې څه نوجوانانو هغه نوې نوې مسلمانان شو دا نوې نوې چې ایمان او عقیده زده کړي که د بیا پروا چا نه ساتي ښه نو د دغه بوت چې و اب تینا هغې پټ کو نو کله به اسخان آلی ته وغورځو
دی به بیا خپل خدای پسې ګرځېدو نو چې ډېر به ستړی شو وبې مونتو نو را به یې نو به پې واچولې نو ځان له به یې خدای پاک کړو نو بیا به یې ورته عبادت شروع کړو قسم اوبه غصه به شو یو څو پیرې دې نه دا بوت ځای په ځای خانالې ته وغورځاو یو پیر هغه ځوانانو دې نه دا بوت را واغستو که نه نو یو څښا کوي و خلک به ورته دا ډېرانونه غورځول داسې کار دی ټول خلک ټوله دنیا خلاف ده نو ته به غږ نه کې ښه مسله به نه بیانوې خو دا مسله چې د قرآن نه زده شي دا به څنګه پټېږي یار ابوذر غفاري وي چې ټیک د دین هغه ته خلاص کړی نو په سبا ته بیا اے محترمو مسلمانان انصاف په اولاد دیکھ رہا ہے ذہن کس طرح والا دو کسانو جواب راکو ذہن کی دارا والا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سنگا اللہ میوینی ز دکاندار ما گاک تا سودا ورکوم گاک نپوئیگی سادہ دے بوڑا دے کمزور دے معشوم دے او تا 2 نمبر سیز ورکے اللہ دی نوینی سا دارنگی تپے خرسے او دارنگی لغون تپے او زیاد کیمیکل زمونگا علاقو طرف تا دا مصیبت دے یار دا خلقو دا پیو کاروبارو نا دی کنا نور کرا غواشتا و نور کرا میخا نا داغی وندشتا و پیخر سیا دا سی مسلمانان روتی دی محترمو اگا میخا چی دا اگا انسانان دی که حیوانات دی میخی میخا حیوان دی آغا حیوان تا تخالص پیدر کا او دی اشرف المخلوقات دی حضرت انسان دپا کے گورا ملاوٹو کنو دی خشو کا میخا خشوا اگا ملاوٹی خشو کا میخا تحجیبہ مسلمانی نا یارا اللہ اکبر اے محترم او گورا دا پیچیونو دا دا جنت یو نعمتا نو تاغی کے ملاوٹو کا نو کتا دا پیو کی اوبا چولی یا دی پوبو کی پی چول دوڑا گوری ملاوٹ دکھا آیو تن با قسم ہوئی قسم پا اللہ زپا پیو کیو بنا چوما دا بے قسم و طلاق کو اما شوم زیو تی بابا دا خود اوبونا ڈکی دا سنگا قسم طلاق کے وی زپا پیو کیو بنا چوما دا چے میخا لشما نو مخ کے بالٹی دا اوبو ڈکا ان پائی کے میخا لشم پا اوبو کے پہ لشما نما قسم پا زیدے کنا دا یخادعون اللہ والذین آمنوا ستا مال کے بس برکتی ستا اولاد کے بس برکتی آیا ستا بچوں کے با پیزان پیداشی آیا ستا بچوں کے با قاریان پیداشی آیا ستا بچوں کے با مبتیان پیداشی آیا ستا بچوں کے با تبلیغیان پیداشی نا جی نا نا ستا بچوں کے بس پیداشی اگر تنویم جیسا سوا پیداشی خواہ اللہ اکبر کبیرہ دیت تالا زمانہ حیاء ندر گناہ کے مبتلا دے کدوی چی اللہ شتا اللہ میوینی گناہ بشیوہ نو راشو گو رہے محترمو بعضی خخ تعلیم اب تخلق بیا ڈاکٹرانو کے دیر آلہ خلق شتا اللہ والا خلق شتا تقوی والا خلق شتا خولی دا سی ڈاکٹرانم شتا دا سی نسخہ بدر تلی کیا چی پا پاکستان کے بداغت سٹور نہ علاو بلزین ملاوی گی مریض دی مڑکی گی کنا ارے ترساوی گی کنا دا سے خلق مشتا اے محترمو دوائی 2 نمبر خوڑے خسیس دی نن سبا 10-15 نمبر تا کسا رسیدہ لکھا دا پخوال شلکا لمخ کے 2 نمبر سیدو اس کو جتالا 3-4 نمبر کے ملوشی نو اخدی نو اللہ حکم کئی دا احسان نو اللہ حکم کئی و ایتائی ذی القربان رشتہ دارانو تداغی حق ورکا چاہتا مون دیر مسلمانان پا دے جملے سرا و ایتائی ذی القربان سرا کہ سوچ کو کنا او تفصیلات پا کی کونو گوری کپر تا پی رسوخا خپل ولی مون نند اسلام نا استے دا خپل ولی مون نند خپل معاشرے نا استے دا زچاتا نیم محتاجو اللہ اکبر کبیرہ او خپل ولی ستوئی مونگا خپل ولی نپی جنو خوا خپل ولی دیتا ویا ستا زوی بیمار شو ستا بچے بیمار شوا ستا کور کے سوک بیمار شو ستا رور دے ستا تر دے ستا ماما دے ستا دا بیمار تا پوستا را نغلا بیا ستا دک خپلوانو کر سوک بیمار شو اتوے مسئلہ میں اوری دلی علتا بطل پکاری تا خو مسئلہ اوری دا کن روان شوی نو چی تلڑی نو دا خپل ولی پاللی خوا اگر نور آگلی تلڑی
چې غم راغلیو او تم لاړلې نو دا خپل ولی پالل نه دي دې ته بیا ټیټ پار ټیټ وایي ښه دې ته مکافات وایي دا خو یو بل سره بیا د بدلون تګ را تګ شو د خپل ولی تګ را تګ دا شو تا سره خپل ولی نه پالي او ته سره پالي نو تا خو مسله واورېده چې که خیري نن نه بعد به خپل ولی پالما په وادي سره به پالما تا خو مسله واورېده خپل ولی وپالو که نه څوک څوک هسې بې سلاس مو چته وی داسې به خپلوانو کې څوک بیمار شوي واده به پوره کې کور کې به دته جی کور کې به دته وي ښه پښتو دې چېرته روککه ته ځان ته پښتون وې پرون د زوی نه جوړه او نو راغلی در کار او ته نن ځي شکر دی بیګمې صاحبې چې پوه دی که زما خو هېر شوي وو او دونه ښه ښځه ده ګوره دا یاد وساتئ محترمو خپل ولي ګورې مونږ نه پالو ښه او دا خپل ولی پالل د دې غټ اهمیت دی د تربوروالی پاللو دا مې د تره زامن دي نو دا خو زما رونه دا خو د ماما زامن نو دا خو زما رونه دا خو زما د ترور زامنه ځکه نو وینه یوه ده نو اجره یوه ده نو جومات یو دی نو مقبره یوه ده نو تربګني او دشمني ده څه ده ای محترم مسلمانانو دا یاد وساتئ ته ډېر ختمونه ته ډېر تبلیغونه ډېر اجونه ډېر اعمال کې خو لکې دي خیرې دی خپل ولي نه پالې نو دا یاد وساته ستا دا اعمال الله رب العزت ته قبولیت ته نه رسیږي ښه حج دم بره نه رسی زکات دم بره الله ته نه رسی روجې دم الله ته بره نه رسی تر څو چې د کلیئرنس نه کړي لرې د خیرونه نه پاک کړي راځئ مسلمانانو که مشران یو که کشران که کشرانو نه مونږ ښه په یوړه کې مو تریخې دی کشر ته زه ورځم او کشر به وایي مشر ته زه ورځم نن نه بعد زما د زړه نه خیرې ختم دا به څوک څوک انشاءالله ته بیا ګوره د الله رحمتونو ته دا خو الله وی جزاکم الله خیرا کثیرا و ایتاء ذی القربا اله به د ختم د راتلو فیدی چې ممکن دا قرآن انقلاب راولي که نه قرآن خو دی انقلابي کتاب دا درې خبرې شوې د اوامر او درې نواهی دي دغه په بل مقام او حدیث پاک میں لستے ہو نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث کلچ انسان وفات شو انتظام کړي چا دا قرآن کریم جمعات تا روڑلے سوک بپا کے سبق کوئی قاری سیب تے قرآن دیا کړي مولوی سیب تے یو کتاب دیا کړي دے ردی ثوابونا تبا وفات شوی تا تبا در رسیگی خوا او دوے محترمو او علم ينتفع به خوا ټول مسلمانان زمونږه او موږ د ټولو مسلمانانو خبره مو خیال ته راله که نه او په دې پاټو ماټو ایمان مه ساتئ ګورې دا یاد وساتئ دا ټول امیدواران چې دا بره ټول خپل میز کې یوي ښه تاسو د کلو راته پته نشته خو زمونږ په علاقه کې یو دوه امیدوارانو سړو کې هم امیدواران دي خو زه بسیبه نو نو پکلو کې راله دشمنۍ جوړې کړې وي یو هم طرف تم بدماشان نو بل طرف تم بدماشان یو کال نیم بعد په دې کلي کې د یو کالج افتتاح وه دواړه مخالف امیدواران راغلي چې په کلي دوه درې حصې کړی هغه امیدوارانو چې یو بل ته غاړه ورکړه نو لس منټه یو بل تا خو ما ته په کلي کې بلا دشمنۍ جوړې کړې وې نو دا یاد وساتئ د دې قرآن لحاظو کې په دې سیاسي پاټو ماټو کې دشمنۍ مه کوئ خپله روري خپله کلیوالي دا مه خرابوئ په هېڅ قانون سره په دې چا سره تربګني مه کوئ کله څوک بې ګټي نو کله څوک بې بیلي دي کیسو باندې دې کې ډېر زیات دلچسپي مه ساتئ محترمو او علم ينتفع به هغه علم د هغې نه نفع خوره شوه بعض ځای کې په دې جګړې یو بل پسې شپیلي وي ښه تا وګټله او ما بیله تا وګټله او ما بیله الله اکبر کبیره پرېږدوئ دغه کیسې هغه علم چې د هغې نه خلکو ته نفع خوره شوه او درې محترمو مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمائی او ولد صالح یدعو لهم د چا نه رستو نیک اولاد پاتې شو دا ډېر خوش قسمته دا بچی با نیک اعمال